زمونږ وزیر اعلی سهیل خان افریدي فرمایي چې د عمران خان د رهایۍ دپاره به هر حد کراس کوو. کم حد کراس کوي جي؟ 4 میاشتې ستا د وزیر اعلیتوب وشي، کم حد کراس کوي؟ کارکنان د بغیر د لیډرشپ نه راوتلي دي، اټک پل یې بند کړی دی، صوابۍ انټرچینج پوره موټروی بند کړی دی، او کم کار چې ستا په لاس کې دی، ستا په اختیار کې دی، بجلی او ګیس پې بند کا. ته تلی په خیبر پختونخوا هاوس کې په اسلام آباد کې په اسامبلی کې موزان بند کړی او ځان پسې مو بهر نه لاکونه او تالې وهلي دي او میلاو یې او دا وایي چې موږ به د عمران خان د رهایۍ دپاره هر حد کراس کوو. په 4 میاشتو کې تا کم حد کراس کو؟ تا خو چغې وویل چې سټریټ موومنټ او اسکا اوسکا اوسکي، تا خو قوم په دغې پسې لګولی دی. تا په 4-5 میاشتو کې د عمران خان د رهایۍ دپاره څه وکړه؟ اوس چې قوم راپاڅېده نو اوس ستړي یې، په اسامبلو کې موزان بند کړی دی، په وزیر اعلی او زموږ ټول چې کوم دی لیډرشپ تلي یې، ایم این ایز ایم پی ایز په خیبر پختونخوا هاوس کې او په اسامبلی کې موزان بند کړی دی، ځان پسې مو بهر نه تالې وهلي دي چې قوم له په سترګو کې خاورې اچوئ. ټول قوم ته وایم چې دا دلاګان دي او راپاڅئ پې، راپاڅئ پې. سوشل میډیا ته مو وایم چې راپاڅئ پې. دا د عمران خان سره بالکل نه دی ولاړ، دا د خپل کورسۍ د وزارت سره او د خپل آینده د مستقبل سره ولاړ دي. دې خلکو باندې راپاڅئ. موږ ته ډېر سپورټ راکړه، ډېرې چغې مو درله وهلې چې دا غیرتي او نر او بهادر او افلاطون او تروپر وزیر اعلی او افریدي وزیر اعلی او د قبایلو وزیر اعلی بالکل تش کدوی تش کدوی. ټول سوشل میډیا ته وایم چې راپاڅئ پې. زموږ کارکنان تنها ولاړ دي او دا ځان یې په ګرمو کمرو کې او په ګرمو صوفو کې هلته پراته دي، احتجاج کوي موږ له